الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون صدقت يا رب العالمين. دینا الله رب العزت فرمای دا مخکې دوه جماعتونو تذکرې وشوې یو هغه ډله چې الله رب العزت به عملنامه په ښي لاس ورکوي او ښي لاس والا خلک به وي بل هغه ډله چې هغوی له به الله رب العزت عملنامه دا په ګس لاس باندې ورکوي د هغې تذکره مخکې وشوه. اوس په دې آیاتونو مبارکو کې الله رب العزت د دغې نتیجه ذکر کوي. الله رب العزت فرمایي وایي د جهنمیانو ته به د دې په باره کې به الله فرشتو ته وایي چې خذوه ونیسئ د جهنمیانو لره فغلوه نو خذوه ونیسئ دې لره فغلوه سټ او خپې یې وتړئ څه وکړئ یا سټ او خپې یې وتړئ ثم الجحیم بیا جهنم ته صلوه ورداخلې خپې لاس ورله وتړئ او جهنم ته بیا ورداخلې ځکه جهنم ته به څوک اسانه خو نه ځي جهنم ته چا غوښتې د پلار جاګیر دی ما درته ویلو بابا د شاه منصور رحمه الله دا د قبر د اماراتو نه ډک نو څه په خدای یقین وکړي موږ چې موږ یادو د هغې محنت کړی داسې نه ده. اوس هم تاسو به اورئ هغه هم په شاه منصور بابالي صاحب مشهور دی کوي چې دوی د هغه هم بوډا دی شیخ القرآن والحدیث حضرت استاد محترم حضرت مولانا نور حاجي صاحب دامن برکاتهم العالیه الله دې په عمر کې برکات واچوي. هغه موږ وینو څو څو پیرې موجود دي ګردو دي علما بزرګان لړۍ پیرې چلي او بل اجازت مې په تفصیل کې راوښتې چې کله پلار له راځي نو داسې یعنې چې مدرسې ته رادننه شي موږ راشي اول د پلار قبر ته دعا وکړي د پلار قبر یې ورسره خواږي هغه ته دعا وکړي بیا دا کوم ملګري چې ترې غالبا حفیظ صاحب دا به ترې دا معلومه ده بیا چې کله په ور باندې وځي نو بیا راشي نو دوی د پلار قبر ته دعا وکړي مله پورته ځي په ور وځي چې د ګاډي نه راکوشي دفتر ته ځي نو عمر بې راشي د پلار قبر ته دعا وکړي په دارالحدیث ته ځي هم د پلار قبر ته وځي دعا او چې نوم یې کله اخلي د دې نه ماسوا بلغې نه ورته څومره دروس یې کورتې دا درسونه وویل وایي زما قبلګاه رحمه الله زما قبلګاه رحمه الله ولې دین یې ورته ښودلی او داسې مې ولیدلي په دې کلي کې مې لیدلي بار هم لیدلي چې په خدای وایي زمونږ پلار د خدای د با کې نوم یې ځمکه خرڅه کړې ده دا یې کړی دا یې کړی دا هم دا هم لیدلي په مخامخ هم لیدلي په دې جومات کې مې راته ویلي بار یې او دا هم لیدلي په خدای یقین وکړه د 18 او د 18 کاله د دې کلي د بل ځای نه دا هم لیدلي وایي چې زه لږ غټ شم وایي زه به د مور او پلار نه جلا کېږم دا هم دین ورته وښایي. الله وایي خذوه ونیسئ د جهنمیانو لره فغلوه. بابا د شاه منصور رحمه الله فرمایي
هغه وایي چې ګوره هغه به وایي استاد محترم قاضي بدرالله صاحب وایي الله دې په عمر کې برکت واچوي بیا هغه به وایي چې ګوره دا جهنمي مثال چې دی دا د خر دی او خر چې د لاسه اوبو له ورکوځې که نه چې یا اوبه وڅښه یا یې سیند ته ورنږدې کړې نو نه ورځي داسې به چوکه ورکړې ټیکه به ورکړې چې ورته کړي بیا به داسې چوکه ورکړې بیا به داسې وي نو دغه شان دا جهنمي چې دی نو دا به دا فرشتې وایي چې شاباله ورته جهنم ته به وړاندې کوي الله دې وساتي دا فرمایي خذوه ونیسئ د جهنمي لرا فغلوه او بلاسونه ولله وتړئ الله دې وساتي ثم الجحیم بیا جهنم ته صلوه داخل کېدل لرا ثم فی سلسلة بیا په وتړئ د لرا په هغه زنځیرونو کې زرعها چې اوږدوالی د هغې 70 ذراعا او یا ګزلې فاسلکوا او ځان کې د لرا وتړئ د لرا الله رب العزت فرمایي چې صرف دا نه دی په دې جهنم کې وتړئ او په داسې زنځیر یې وتړئ چې اویا ګزه زنځیر دی الله دې وساتي انه وجه صدا الله وجه بیانېږه انه زکا کان چودی لا یؤمنو چې ایمان یې نه راوړو بالله په الله تعالی باندې العظیم چې عظیم ذات دی بل ولا يحض وترغيب یې نه ورکوو علی طعام المسکین په طعام د غریبانو باندې د مسلمان دا خاصه چې دی خو خپل اسم ورکوي بخاري شریف کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاري شریف کې حدیث دی وی پس تاسو په مالونو کې د زکات نه علاوه د غریبانو حق دی تاسو په مالونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د زکات نه علاوه د غریبانو حق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو هغه به تاسې ورکې او بیا به خیرات تاسې ورکې ولا یحض علی طعام المسکین د ترغیب نه ورکو د غریبانانو ته په مال ورکولو باندې دا ځکه د سزا ملاوي الله دې وساتي ولا يحض على طعام المسكين وترغيب نه ورکوي په طعام د غریبانانو باندې وليس له بس نشته دلرا اليوم ننرس هاهنا دلته کې په جهنم کې حمیم سوق رازدار دوست په جهنم کې به بیا له جاله بارسوق دوستانه نبی الله رب العزت مونږ بچي الله فرمایي فلان مسبکات داسې نه ده اصل کې همانه داسې راځي چې کله قسم پسې د الله پسې قسم ذکر شي نو دغه لا زائده یا ما راشي زائده ده علما دي نو دې وایي چې فلا اقسم نو اصل کې استاد محترم وایي چې دا وایي چې فلا د سره په کار نه ده چې یو مسلمان هم داسې د سره داسې نه دي په کار مسلمان داسې الله وی فلا اقسم چې زائده واخلي بیا داسې فلا اقسم بس قسم فرم بما باغ سبان دي تبصرون چې تاسو وینئ وما باغ سبان دي لا تبصرون چې تاسو نه وینئ چې څه وینئ زمکه د اسمان دی انسان دی جنات دا حشرات دي یا چې ګډه ویزه دا وغیره وینئ په دغه قسم فرم او چې کوم څیزونه نه وینئ مخصوصوي انکار ته نشئ کولی هوا دا نور څیزونه دي کار خو دې نه کوي مخصوصوي نو په هغې قسم کوم الله رب العزت بیا به درې چې بخاري شریف یا نور روایتونو کې داسې راغلي چې بغیر الله قسم خوړل دا شرک دی بغیر الله خو چې کله ته قسم خورې نو ته په هغه څیز باندې قسم خورې او کله چې خدای قسم خورې نو د هغې په عظمت باندې قسم خورې دویم نمبر بنیادی خبره دا ده چې ته بنده یو خدای خالق دی د څه شي ته بنده یو خدای خالق دی او خدای پاک د قانون نه مستثنا دی په خدای پاک خپل کارونه نشي پیښ کولی د خدای پاک خوښه ده که په زید قسم خوري او که په عمر خوري که په بکر خوري که په زیتون خوري او که په انسان خوري که په زمانه خوري دا د خدای خوښه ده خو ته نه په پیغمبر خوړلی شي نه په ولي خوړلی شي نه د جاپسر خوړلی شي ته چې قسم خوري صرف په والله بالله تالله صرف د خدای په ذات به قسم خوري بل چا باندې قسم خوړل حدیث کې راغلی چې دا شرک ځان به ساتي الله مې وایي فلا اقسم الله وذ قسم کرم بما بهغ سباندی تبصرون چې تاسو وینئ وما بهغ سباندی لا تبصرون چې تاسو نه وینئ
انه یقینا دا قرآن پاک لقول رسول کریم دا وینا د رسول عزت من وما هو او ندی دا قرآن پاک بقول شاعر یو وینا د شاعر قلیلا دل ما دا حسنا تؤمنون چې تاسو وینئ نه دا موږ دا چې ورته وایي چې بس خبرې نو ما ته وی چې روټۍ به موږ سره خوري او ملګري ځان سره یې بوتل بیا نو هغه وی زه دا ټیکټاکې مټاکې کوم دا کوم هغه نو ډېر شي ویډیوګانې به درته زه د سنیانو وښیم چې هغوی باقاعده ویلي دي پکې چې موږ دا علماو ډېرې صفا خبرې نه کولې نو موږ د دې وجې شیعګان شو دا زه تا ته ښیم خیر بیا خو هغه زموږ خبرې وکړي شو هغه پکې ونه شوې بیا یې راته پکې دا خبره وي دا درته باقاعده زه ښیم دا ویډیوګان راته زه ښیم بیا یې راته نورې ډېر خبرې پکې دې راته دا یې پکې راته وایي چې مطلب زه پکې اسلامي دا اورم دا کوم او خپل هم پکې لګیا دا کیسې کوم نو بیا یې پکې راته بله خبره دا وکړه چې عمر رضی الله تعالی عنه چې د اسلام راوړلو کوم سبب نو هغه یو دغه وجه نه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې توره راغشتې وه ډارېږي اسلام او ښه شرع لږ کړه ده یعنې د دې ماحول سره یې څه تړاو نشته او نه خدای شته داسې ترجمې مرجمې ته نه کېږي نو ما ورته ویې ښه څه وه نو هغه راته یو واقعه وکړه نو ما خو ورته هغه ټیم نه نفي وکړه چونکې ما ته علم نه و نو ما ورته دا واقعه ویم کېدای شي دغه هم وي چا نه دې اورېدل نو هغه راته ونوي او نور هم داسې یو واقعه مې ورته بلې ویم دغه هم کېدای شي رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا هم ورته کړې اصل سبب خو هغه دی نو هغه راته یو خبره وکړه په خدای خو یوه مې درته دې پسې وکړله چې دومره پاتې دی بیا یې راته نورې پکې څه خبرې وکړې د قادیانیت یو خبرې راته وکړله او بله ورځ مې د شیخ ادریس بیان ورته نوی بیان هغه مې وایي د های کورټ یو وکیل راپسې وکړو چې دلته د ججانو په اجازت باندې موږ د ختم نبوت یو کانفرنس وي هغې کې به صرف داسې چې غټ علما کرام به یې چې د خبرې جواب ورکړي چونکې دا وکلا دي وغیره داسې خلک دي چې د اعتراضاتو جوابات ورکړي شي ما ورته چې زما خو طبیعت ډېر وایي چې ستا راتلل ډېر ضروري دي بیا مې ورته چې ولې وجه سره موږ عام عوامو ته وایي صرف تقریرونو کې موږ یې ورپسې بیا سم تپوس کړو چې جي کوم ځای ته وکړو نو بیا موږ طلباو ته بیا هغه پوره خبر وکړو نو ما بیا وجه څه وه نو وکیل راته ویل چې په خدای درته قسم خورم شیخ صاحب لازمي راشه وکیلان په پیسو باندې وکیلان پوه خلک په پیسو اسلام خرڅوي او قادیانان کېږي امریکې ته ځي د دلته نه ویزې ورلګوي او برطانیې ته ځي په پیسو باندې دلته کې نو راشه چې د ختم نبوت یو کانفرنس وکړو داسې اعتراضات مې کړی دی جوابات موږ چې تاسو ته دا لمنې غواړو چې قرآن ته راشي چې یو ګنټۍ له دا بچې راکړې نیم ټیم دی ورکړی یو په خدای په فرج بیا دی سړی خفه کېږي په بچي نه خفه کېږي چې آینده نه د اسلام هم څه پکار د دین هم څه به هم پکار په خدای راته زمان دا مونږ بالکل مونږ وایو چې بس اسلام دی او زه مسلمان یم چلو بس د دې غیر چاپېره د یو کور درته خبره کوم خپل د نږدې رشته دار یې راته ویلي چونکې رشته نه په مکمل دی راته وایي چې زنانه وي پکې څه وي هغه شیطوب ته وړي باقاعده چې مونږ ته راشي خبرې کوي دا کوي مونږ دا څه قادر بدر دلته نه خبره دی تورو کې دلته شیعه راغلي تقریر یې باقاعده په تورو کې شیعهګان وایي دا په مخالفتونو نه کېږي چې زه به سبا واویلی دا په دې کېږي چې دین ته راځي دین نه دوی لرې ته خپل بچي ته لرې ته کافر وي دهشتګردي کافر دهشتګردي د مسلمانانو د ډول نه بیا دهشتګردي فلا اقسم نو بس ځکه الله رب العزت فرمایي انه یقینا دا چې دی د قول رسول هغه واقعه دا وه چې عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي ما تاسو دغه صاحب خبره وکړله الله دې په موږ باندې برکت واچوي نو وایي بیا یې ما ته وویل نورې څه خبرې ما ته د الله موجودګي
کتابونه به سره راځي نو ما دې در به نو ویل اول به د ټول درکم او بیا به د کتاب درکم یا به لومړني د صحابو د فضایلو کتاب درکم ما به ډېر مطالعه کړي بس هغې بیا دغه وګوره وایي بس صحیح د اول هغه راغی نیم اول د صحابو فضایل وګوره چې ذهن دې ګډوډېږي نه نیم که د نور چا راسره وي که نه د هغه راسره یې ډېر دستورونه مستورونه یې راسره نو واقعه دا وه چې یو عمر رضی الله تعالی عنه چې دی هغه وایي زه یوه پیره ما وایي چې یاره وایي ګرځېدم راګرځېدم ما وایي چې راشه کعبې مبارکې خواله راشه او یې ما وایي چې وګرځه وایي چې راغلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای کې ولاړ وایي چې ولاړو تلاوت یې کوم د سورة الحاقې شروع کړی او دې ځای له راورسېدم وایي چې دا تلاوت یې کوم ما ورته غوږ ونیسو آیات په آیات پټ کېدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې نه وتو یقین اشنا اثر کو نو چې دې ځای له بیا راورسېدو چې فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون نو ما وایي چې یاره دا خو بس ټیک ده خو بس د ده څه خبرې دي که نه نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایي چې انه لقول رسول کریم وایي چې څنګه یې دا وایي چې دا د ده وینا ده نو ما چې بس صرف د ده به وي نو بیا مې وایي چې نه مړه د ده نه دا د خبرې دی دا شاعر دی دا شاعر دی ځکه بالبدیع لګیا دی ورپسې نور کلام جوړي نور دا د شاعري هغه ملکه ورته حاصله ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس تلاوت کې لګیا دی خپل تلاوت کې مانځه کې نو ډایرکټ ورپسې مانځه کې وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ویږي وما هو او ندی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا قرآن ندی بقول شاعر قول دا شاعر وینا نه ده قلیلا ما تؤمنون نفسه بیا مې زړه کې وي ځان سره زړه کې اوس لګیا تصور کوم وایي دا مې وایي چې یاره شاعر نه دی نو بس چلو دغه یو جادوګر به وي جادوګران اندازې کوي منترې جوړوي نو ډایرکټ ورپسې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ولا بقول کاهن او نه دا یو قول د یو جادوګر قلیلا ما تذکرون ډېر لږ ستاسو نه نصیحت کوي وایي چې دا یې څنګه ووایي نو ځان سره مې زړه کې وي چې خو بس سر کې وي نو بس څه به د ده خبر وي او څه به د خدای د چا کلام به وي بس دا به نو ډایرکټ ورپسې وي چې تنزیل من رب العالمین تنزیل من رب العالمین دا د خدای له طرفه رانازل شوي بیا ما وایي چې د خدای له طرفه رانازل شوي خو څه بګۍ د خپل ورته نه کړي نو ډایرکټ ورپسې الله وایي ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین الله رب العزت فرمایي وایي که چېرته ده په موږ باندې معمولي خبره هم جوړه کړې وه څه خبره یې جوړه کړې وي د څه خبرو نه نو موږ به کلک دې ښي لاس نه نیسلی وي یوه معنا یا به موږ دې په قوت سره نیسلی وي ثم لقطعنا منه الوتین بیا به مو له دا شارک شلولې دا به مو له کټ کړی وي ما وایي چې دا د خدای کلام دی وایي زر د هغه ځای نه وتښتېدم نو ما باندې لومړنی اثر او ما درته دا وایي چې دا د یونیورسټۍ یو هلک دی او هغه ما ته یعنې غرمه وي چې راځه روټۍ در باندې خورو دا ما دې دغه د هغې وکړې چې دا ته زه ویډیوګانې کړم او دا چې اړېدلي دي دا بیا دا واقعه ما ته هغه لومړنی چې څوک لږ کته پکار چې کم از کم نو عمر رضی الله تعالی عنه وایي هغه هم راته دا وایي چې لومړنی اثر په دې واقع کړی او لومړنی اثر کتابونه هغه په خپله هم وایي چې لومړنی اثر په ما دې واقع کړی الله وایي انه لقول رسول کریم یقینا دا قرآن چې دی دا وینا د رسول کریم دا نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ځان نه ده کړې ولې اعتراض بیا راځي بیا هو کلام الله نه بیا هو کلام الرسول دی الله رب العزت فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا الله نه را نقل کړی په واسطه د جبرئیل امین وما هو ندی قرآن بقول شاعر قول شاعر قلیلا ما تؤمنون لستاسو یقین لري ایمان نوړي ولا بقول کاهن ونقول له یو جادوګر دی قلیلا ما تذکرون لستاسو نصیحت کوي تنظیم جادوګران بیا ستاسو د زنانه ورخطایي هغوی ورته ویل تا د نانې نه ډوب اثر در باندې وشو تا چې د په بلانکي ځای کې تعویضونه ایجاد کړي اوس سره کیسې تنزیل من رب العالمین هر دویم دریم کس په هغه اثر شي لکه داسې بیمارۍ چې د شر سره یو کس باندې اثر نه شي تنزیل دا نازل دی من رب العالمین د رب العالمین د جانبنا ولو تقول علینا او که چېرته ده منسوب کړی وي موږ ته که چېرته یې جوړ کړي په موږ باندې بعض الاقاویل بعضې خبرې
لأخذنا من بني سلم منه دلرا باليمين فقوت سرا ثم لقطعنا بهم كتكل منه ددنا الوتين شانكو دد مريرك بمبيا كتكل ليا فما منكم بس نشتا دستاسنا من عدن حسو عنه چه لري دعذاب دالله نشتا تاسو كسوكو دعذاب دالله تعالى عنه دعذاب دالله تعالى حاجزين سوق بچون کی تاسو کې تاسو سوق نشتا چې د الله د عذاب نسویه بچون کی و انه یقینا دا قران عظیم شان د تذکرتون دا نصیحت دی للمتقین د نیکانو د بارا الله دې بکیرا و انه یقینا منغا لنعلم پوریګو ان منکم چې یقینا تاسو مکذبین دروغجن دي الله وی زه پوریګم چې تاسو دروغجن دي تاسو کې دروغجن مشتاق وإنه يكن دا قرآن عظيم شان دا حسرة دا بتاوامي دا ناوميدي دا خسران دي يرى دا على الكافرين فكافران باندي كافران باندي دا افسوس دي كافران دي سمرا قرآن زيادتي نو دومرا داغي شرك او کفر او عذاب زیادتي ځکه لري قرآن نه انکار کوي او د مؤمن دي سمرا قرآن زیادتي دومره ایمان مضبوطي الله دې رانسي وإنه يكن دا قرآن عظيم شان حق حق اليقين يقيني دي فسبحه خبر دادا بنيادي خبر دادا بنيادي خبر دادا سجدا فسبح تسبيح وایا باسم ربك دلون درب كل العظيم جليل لوی ذات دي نو دا الله پاکي بیان او سپر شریک مو جوړا وایا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله دې ویلو توفیق راکړي اللہ فرمائے خذوه ولی سیدی جہنمی جنا فغلو دخول اسمے ورطڑے ثم الجحیم بیائی جہنم تا سولو والگزار کے ورداہنے کے ثم فی سلسلت بیا اتڑے دلرا باغ زنزیرونو کی ذرعوها سبعونا چلاغیو گردوالے او یا گزا دی زران او یا گزا فسلوکون و بیزان کے دل ظالم لها انہوی اللہ موسر انه یقینا جهنم جری کانا دیو لا یؤمنو ایمان یې نه راوړو بالله په الله تعالی باندې العظیم چې عظیم ذات دی الله د استقامت راځي ولا يحض على طعام المسكين وترغيب بين ورکو په طعام د غریبانو باندې وليس له اليوم نشجن رزل رها هنا تدکی حمیم سو رازدار دوست مالک دوست چې پکار مطلب دا رازدار دوست پکار دا سينه ډله ډیره ډله ټپله بلا خلک دي دوستان استاد ټول دي مو چې دا سي دوستي چې هغه ته ترجمه لرا چې هغه تامټو چې جو 15 منټه حساب چمړه په سبق ما به کوی بیا به ورشي ها موږ چې تلاوت شروع کړو دا خلک تاسو پورې ښکاري چې بار کړی دی راغلی یا چرته کور کې ناسیا به نو دا خلا تلاوت کومه تلاوت په دې بل کلام خبري یا دا چې د سره قران ته لیکي قران د مونږ نه باندې باندې دا کول دي مونږ ملما وراسه الله دې کوی دا ملما مسلمان هغه راول تمرا شمول کړه هغه په ثواب کې ساشه الله دې توفیق ورکړي الله فرمایي ولا يمد على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم نو دوست تاسو نه پکار چې دا د الله ته ونشي دا ډول چې وګاډيګا میدان کې وګاډيګا چې دا شان چاټي راته پسر دوست تاسو نه پکار چې دا ته چې راځي چرس اسکا آیس اسکا دوست تاسو نه پکار چې دا ته چې ګیره وه دوست تاسو نه پکار چې دا ته د عزت جامې پرېدو د ذلت جامې واچو دوست تاسو نه پکار ها چې دا ته چې لکه دا کور والا دی وه ها دا کور والا بل دا چاوي ډانګي راځي دا ډانګي والا او چې څوک تراتور شنو ویو کور والا تراتور ویو دا څنګه ها یا دوستان نه پکار چې دا د دښمنی ورو چې ما بس ته پیډاس کا وزر سره ولا پیډاس کا وزر دا تا کاندې تا دوستان دې پکار دي چې درته وایي چې به دې کې ورېږي ټیک دا مخلوق په بتا کمزوري دا د حق لاندې کو دې غریب دې تباہ او برباد کو وګوره دا خدای قانون کاږي کې پکړ دیو شي بیا د تاسو نشته مينت درته چې بس مړه پرېدا خدای ته وګوره دشمن خیر دې تاوان برداشت کړه او دا چې دوست پکار دا لوتر ترګونه چې تا سره ټوپک راوړي دا اوسه دشمنه ته نورم تیریو دا ترګونه دا د سړي زوینه چې دا ته وایي چې ته په غلطه یا ولې زړه خلاف ته په غلطه یې دا خدای خلاف روان او ته وایي چې نه ما سره ودرې وليس له اليوم هاهنا حميم
ولا طعام ونبت دبار طعام الا من غسلین مگر د غسلین یا خدای او داسې بوټي دي چې د دې یو نه د دې نه دا یعنې وشي یا یو څاڅکی په سمندر کې راشي نو دا ټول سمندرونه به اتراقه شي او د مشرق نه تر مغربه پورې حدیث کې راځي چې دې کې به یو زنده سر هم ژوندی پاتې شي دومره بدبویي ده او یا د مراد هغه ځوي نو دا چې دا کم خلک په جهنم کې سوځي د دې نه به دا بهیږي هغه به واپس په دې باندې څکلی شي او یو حدیث کې راځي د دې چې کوم د دسمال چې څومره سوي ډک او تش هغه به څکلی شي الله وسلم لا یأکلون بخوري لا الا الخاطئون مگر خطاکار امام قاضی سے کوئی خطاکار المشرک ولا اقسم نو بس گواه کی پیش کوم الله وی گواه کی پیش کوم یو معنا یا قسم کرو بما بها سبان تبصرون چې تاسو وینئ و ما بها سبان لا تبصرون چې تاسو وینئ انه یقینا دا قران پاک د قول رسول کریم قول دا هغه عزتدار پیغمبر دی چې څوک دی زما استاد خپل محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بواسطه جبرئیل امین دا الله وما هو بقول شاعر او ندی دا قول د شاعر قلیلا ما تؤمنون ډېر تاسو ایمان وروړي ولا بقول کاهن او نه قول د جادوګر دی قلیلا ما تذکرون ډېر تاسو نصیحت کوي تنزيل من رب العالمين نازل منزل من رب العالمين رب العالمين طرفنا ولا تقول علينا وبجدل جوړ کړي په من باندې بعض الاقاويل بعض خبرې موږ ته بعض خبرې منسوب کړي الګا بعض وخت خبره نه کوي ټانکی سے ابدا کړي ها عثماني سے وای د عثماني مدرسې چې محتمم دي هغه وی پوری کې پرچا چکوله یو طالب په کې لیکلو چې دی چې د امام شافعي سے او د امام ابو حنیفه سے اختلاف نو ډېر زیات قابل دي دوه سټه کې اوس پتاوه او یونیورسيټي او مدرسه او دا ټول یو شان چلي داغه په مدرسه کې په سرحد کې ډېر کې په داسې ټاپو کې نه په مردان کې په داسې مدرسې شته یعنی داغه کې دي د چین او د بار کنټرول باندې طلبات وي څو ورپسې خپل ځانې وګرځېدم رئیس د داخلي تاسو ما غټین کې متابع مې مقدس چې خدای پاک دا اختلاف د کوم ځای نه دي دا خو کې نشته وي طالب مې راغوښتې ما چې دې چې زه غلطه بچا غلطه نه کوم یا ته مې چې لګا دا لیکلي چې دا د امام شافعي سره د امام ابو حنیفه سره دي کې اختلاف دا کوم ځای کې څه پرله مستوي شو استادانو ته په دې نشته او ته چې اختلاف دا کوم ځای وي ما ته وي استاد خدای امام شافعي د څنګه امام تعالی د دې نه یقیني ما چې د کوم چاته نه شي نه ځان نه متاسف الله وی کوم دې سبا د خبره منسوب کړی نو لا اخذنا منه بالیمین من باندې سره د دې نه بیا په خلاص په مولوی سره حتی داري چې خلاص کې قوت زیاتی قوت والا یا دلر په قوت سره منا کړی ثم لقطعنا بیا هم کړی منه الوتی دا اشاره فما منكم نبو منكم نشتا منكم ساسنا من أحد يسوق عنه لا الله تعالى حاجزين سوبت كون کی اللہ نے بخل بدل بچے وانه یقینا قرآن لتذکرۃ النصیحت للمتقین دنیکان دبارا اللہ نے بکیرا ولی وانه یقینا من قال نعلم خامها قریب ان منكم یقینا ساسنا مکذبین منکم من تبعیدی بعض ساسنا مکذبین دروجن اللہ نے دوسرا وانه یقینا قرآن لحسرۃ سبب دا افسوس لا تاوان دی على الكافرين فكفار باندې وانه يقينا قران لحق حق اليقين يقيني فسبح بس تسبيح ويا باسم ربك ونم رب العظيم عظيم ذات الله